بسم الله الرحمن الرحیم. مینوالو زیم عامر خټک آسمان ټي وي باندې موجود یم او دی وخت کې ما سره څنګ کې یو طرف ته مقدر شاه او بل طرف ته صاحب شاه ناست دي. څو ورځې مخکې موږ یو ویډیو پیغام ریکارډ کړی هیلپ ود دیدار. اوس دا دواړه فریق موږ خپلو کې کینول چې صاحب شاه هم یو ویډیو کړی وای، هغې ذکر هم پکې راغلی و. اوس موږ مقصد دا دی چې یو خلکو ته صحیح حقایق ورسي. زموږ مقصد چرم دا نه دی چې چا دلازاري وکړو، د چا بېعزتي وکړو، څوک ایکسپوز کړو داسې چې د هغه په معاشره کې د هغه په د علاقه کې بدنامي وشي. آسمان ټي وي هر وخت د غریب آواز دی، غریب دپاره به آواز اوچتوي او موږ د چا سره په څه قسم ته په خپلو کې که څه د هغې څه اختلافات وي نو په هغې کې د هغې ملګري موږ چرم نه یو کوشش به کوو چې هغې خپلو کې په یو پاڼه باندې په یو پیج باندې راغونډ کړو. ناظرین، ما سره په آسمان ټي وي باندې دی وخت کې صاحب شاه موجود دی. دا راته ووایي چې دا څو ورځې مخکې ویډیو شوي وه، نو هغې کې څه خبرې داسې وې چې هغې باندې تاسو خپل تحفظات وو، هغه تحفظاتو اوس ذکر وکړئ او کا غلط فهمۍ نه خو موږ کوشش وکړو چې تاسو ختم شي. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه ستاسو ډېر شکرګزار یم چې تاسو زه او ما سره مقدره دي دواړه روزي کړو چې زموږ په منځ کې څه خبرې وي یا څه غلط فهمۍ نه وي یا کم څه شیطاني فطرت او شکر الحمدلله هغه ستاسو د همت د وجې نه او ستاسو د کوشش د وجې نه هغه ختم شي. جی موږ ویډیو کړي بالکل زموږ مین مقصد د ماشوم د اواز دپاره، د ماشوم د علاج دپاره، ځکه چې ماشوم یتیم دی او والد صاحب وفات دی او باقي دي کې نورې خامخا انسان دی په انسان باندې تنقید کېږي په دې خبرو باندې. ډېر خلک داسې راپاسي چې مامې تنقید وکړو نو ایکې ما پسې څه خبرې وشوې نو د هغې د صفایۍ دپاره هم زه رالم چې دا خبرې ختم شي. باقي د دغه هلک ترم ما سره ناست دی او دا هلک چې کوم دی دا زما د ترور زوی دی. د دې هلک پلار چې زما د ترور خاوند و چې دا زموږ رشته ده خپلو کې او نور چې موږ څومره لکه منډه ترړه وو یا څه دغه کوو صرف د دې ماشوم د علاج دپاره کوو. ځکه زما مین مقصد دغه دی چې زما کم ملګري دي یا زما کم دوستان دي داسې داسې خلک دي چې هغې سره زه میلاو شوی نه یم جي او هغې موږ سره مدد کوي پټ پناه کې څه اوس نه کوي. د 12-13 کالو نه د ماشوم مور ته یا دي ته چې څه راسته داسې نور معذوره دي په دې کلي کې. زما مین مقصد دغه د خپله غریب سړی مزدورکار یم، ټولو ته پته ده جي زه خپله مزدوري کوم خو زما دغه مقصد ده چې کم ملګري ما سره دي یا کم ملګري ما نه تپوس کوي چې تاسو په کلي کې څوک شته نو او زه ورته ښیم چې دغه غریبانان دي او دا دې سره د مدد وشي. باقي خبره د دیدار د چې دیدار بیمار دی د کینسر او مونږ په یوسف جان ته مونږ ما راغوښتې مونږ ویډیو کړې وه همدغه د اواز دپاره او همدغه دپاره چې دغه د علاج وشي او دې کې بیا څه داسې منځ کې څه خبرې رالې چې په هغې باندې لکه دغه کور والا لکه ترونې چې کوم دي هغې ما نه خفه وو په هغې باندې خو خامخا انسان نه غلطۍ نه کېږي. مونږ د هغې غلطۍ ازاله کوو او مونږ راغلي یو دې دپاره جي. صحیح شو جی. بله خبره تاسو لکه دا ویډیو خبره وکړه، په دغه ویډیو کې تاسو خپل نمبر منشن کړی دی. ښه به دا نه وه چې تا په دې کې د دغه ماشوم نمبر یا د هغه چې کوم هغه ترونو کې چا نمبر منشن کړی وي او هغه ته خو هغه سره هر وخت به اویلیبل نه وي چې هغه کس نمبر دی پکې کړی چې کوم هغه سره هر وخت موجود وي. ښه به دا نه وه ځکه چې خلک هم دا سوال کوي چې صاحب شاه خپل نمبر ولې ورکولو، نو تاسو خپل نمبر په ځای باندې د هغې د چا رشتهدار نمبر ولې نه ورکولو چې تاسو خپل نمبر ورکولو. جی بالکل تاسو دا خبره بالکل صحیح ده. دې کې بالکل ډېرو خلکو تنقید کړی دی خو ما نمبر په داسې وخت کې ورکړو چې هغه وخت کې موږ ډېر شارټ کټ ټایم او ډېره زیاته ګرمي م و خو دغه وخت کې لکه ما ترور نه تپوس وکړو په خپله چې د نمبر د چا ورکړمه نو هغې سره الریډي زما نمبر لیکلی شوی و. تاسو په هغې کې کتی شه لکه ما هغې ته نمبر نه دی ورکې سره لیکلی شوی هغه ته نمبر دا ورکې لکه زه خو بعد کې ویډیو ته لاړم هغې نه چې کومې پیله خبره وشوه هغې نه زه نه یم خبر مونږ بهر وو ټیک شو. هغې نه چې کوم خبرې اترې یوسف جان لاله وکړي نو هغې نه زه خبر نه یم. کوم وخت ما ته آواز وکړو نو بیا زه درنه ورغلم نو دی زما نمبر شو کړي د ستا نمبر مې او زما نمبر دی او بالکل تاسو دا خبره ده هم سیده چې دې کې تاسو د بل چا نمبر ورکړی وی نو هغه وخت کې لکه مونږ په دغه کې دغه مسټیک وشو چې ما بل نمبر ونه کړ. ما دیدار دپاره خپل موبایل اخیستی دی د دیدار اوس خپل نمبر دی چې کومو خلکو ته زما نمبر لاړ دی بالکل هغې که په ما باندې ټرسټ دي د هغې ته انشاءالله ثبوت سره به د هغې هر څه هغې ته په حواله کېږي ځکه خبره صرف مین مقصد صرف د دیدار د علاج دی. زموږ نور څه مقصد نشته دی
ها د دیدار خپل نمبر هم شته که څوک وایي موږ هغه سره کنټیکټ کوو براه راست میلاویږو سره نو بالکل ما ته درین کې زه به ورولم کور ته زه به ورسره میلاوم زه ستاسو ته د هغه نمبر هم درکولی شم چې کوم دیدار ته موبایل دی او هغه کوم نمبر دی زه تاسو سره نشر کوم جي تاسو براه راست هغه سره خبرې کولی شئ او هغه سره امداد کولی شئ د علاج لپاره د دیدار دا نمبر دی 0317 1454 714 دا موبایل مو ته ما غشتې دی دا نمبر مو ته ما غشتې دی نو تاسو براه راست د سره هم خبرې کولی شئ چې کوم زما ملګري دي یا ما په لاس باندې د سره امداد کول غواړي بالکل زه هر رنګ ثبوت سره تاسو امداد به هغه ته امانت رسوم جي بالکل څنګه چې مینوالو تاسو واورېدو د دیدار دا نمبر به موږ په سکرین باندې اسمان ټي وي په سکرین باندې به تاسو ګورئ په سکرین باندې به موجود وي او چې څنګه صاحب شاه ووایي چې یاره دا یو مسټیک شوی چې هغه وخت کې یو مغالطه داسې وشوه چې موږ دا اړو سوچ نو چې یاره نمبر به چا ورکوو مخکې نه مو ته فکر سوچ نو دی خبرې ته یو بل خبره دا ده چې دغه ویډیو چې کومه د یوسف جان وشوه بالکل دا تاسو ډېر غټ همت کړی دی چې یوسف جان تاسو راوستو خو اوس ښه به دا نه وه چې تاسو دا یوسف جان دی هم د دی کور ته راوستې دی کور خو ډېر ورکوټې غونې او ډېر بلکې د هغې په ډېر اثراتو په خلکو باندې بجای دی چې هغه ځای کې تاسو خپل کور کې هغه ویډیو کوله په دغه د هغه په کور کې مولې نه کوله جی بالکل دا هم ستاسو ډېر ښایسته سوال دی داسې خبره وه چې کوم وخت کې لکه د دې هلک مور چې کومه زما ترور د هغې ما ته کالونه وکړو زه خو به خپل مزدورۍ ته تلم نو 2-3 ځل داسې ما ته هغې کالونه کړي دي هغې ما ته وویل چې دغه رنګکار دی خو زما خو وس کې دغه چې څه خو زه کوم خو الله ته پته ده هغې ته پته ده خو دا خو داسې وه چې د دې ماشوم د علاج خبره وه په ده باندې لکه لږ اماونټ خبره نه وه دلته ډېر د منډې ترډې ضرورت و نو د هغې دپاره چې کوم وخت ما دې ته وویل چې دا ویډیو لکه د هلک مور ته مې وویل دا ویډیو به هلته هم زه کولی شم نو هغې ویل دلته کې کلی دی ځکه دلته کې کلی دی او دلته کې به دا خلک لکه ډېر دې نه یو بل رنګې مطلب والي نو هغې د وجې نه چې دا په پرده کې وشي چې صرف د ما د زوی د ژوند دپاره کې لکه زموږ ډېر حادثات داسې تېر دي اوسه پورې خو موږ نه به څوک راغوښتي وي انشاءالله نه داسې څه خبره شوې ده چې څه کړي دي خپلو کې مې کړي خو دا خبره د وس نه او د دغه دس نه بار وه ځکه چې دا هلک ترونه هم د هغه هم بېوسه دي دونه تکړه نو د هغې د وجې نه چې کوم د هلک ورکوټې تره و هغه هم ما سره او دا ترور مې او دا ماشوم مې هلته راوستو نو ای د وجې نه موږ دا سیټ ته وکړه چې د خبرو نه به تنګړ جوړ نه شي صرف د دغه مقصد دپاره او زموږ غټ مقصد صرف د دیدار د علاج و بس نور دې کې څه خبرې نه وي منګه غټ مقصد د دیدار علاج و جی مینوالو اسمان ټي وي باندې زه موجود یم او دې وخت کې ما سره د هیلپ وذ دیدار پروګرام د دویمه حصہ کې ما سره موجود دی مقدر شاه او څه اختلافات چې تاسو صاحب شاه سره الحمدلله تاسو زما په وینا باندې د محمد حسین په وینا باندې هغه خبرې خپلو کې حل کې او په دې باندې هم زه تاسو دواړو شکریا ادا کوم چې تاسو دلته موږ ته راغلی او موږ سره موجود یې په دې وخت کې چې د خلکو ته دا یو ښه پیغام ورسي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه اول مخکې چې کوم دی تاسو اسمان ټي وي او امیر خټک او محمد حسین خټک شکریا ادا کوم چې تاسو مخکې هم زموږ اواز چت کو او اوس هم تاسو ما او صاحب شاه منځ کې چې کوم اختلافات و هغه تاسو په وینا باندې الله پاک ختم کو او موږ چې کوم خپلو کې څه خفګان او څه تنازع وه هغه ختمه شوه موږ خپلو کې یو رشته ده رشته داران بس کله کله ډېر غلط فهمیونه چې کم دی نو ډېر لرې لرې وړې وړې خبرې ډېر لرې لرې لاړې شي او اوس چې کم دی نو موږ خپلو کې یو شو او موږ مطلب صرف دا دی چې د مریض علاج وشي دیدار نور موږ یو بل سره هېڅ هم داسې دغه نشته خفګان هغه چې کوم صاحب شاه چې کوم خپلې منډې ترړه وکړي الله رضا دپاره هغه سره د الله ښه وکړي او باقي انشاءالله موږ هم کوشش کوو او تاسو هم کوشش کوئ انشاءالله موږ چې صرف د مریض دیدار چې کوم دی د علاج وشي موږ دغه غواړو جي صحیح ده جی څنګه مقدر شاه وایي چې موږ مین مقصد د دغه یتیم ماشوم علاج دی نو مقدر شاه دا راته وایي چې اوس لکه صاحب شاه چې کوم واجبات و هغه تاسو څه درکړل این علاوه تاسو په صاحب شاه باندې څه قسم ته شک او شبه شته نه جي بس چې کوم شک شوبه وه هغه ختمه شوه هغه موږ خپلو کې بس روغه راله هغه ما شک شوبې خبره خو پاتې نه شوه تاسو پکې منډه تروړه تاسو سره د الله پاک ښه وکړي او موږ خپلو کې داسې هېڅ قسمه څه خبره پاتې نه شوه
موږ دواړو انشاءالله مخکې م یو بیا به م یو او بیا به هم دواړه منډه وو او همدې مریض دپاره به دواړه منډه ترړه کوو. دا به هم خپل کوشش کوي، موږ هم کوو. باقي چې کوم دی سید شاه نمبر چې کوم په مخکې ویډیو باندې چلېدلی دی نو د سره که څوک خپله تعاون کوي او الله دې ورسره ښه وکړي، او که بیا وایي چېرې موږ ته د دیدار خپل نمبر راکړئ نو دیدار خپل نمبر ذاتي تاسو ته صاحب شاه هم ویلی او خیر دی زه به هم درته ووایم زه یې تره یم 0317 14 54 714 دا د دیدار نمبر دی او دا موبایل هم ورته د صاحب شاه اخیستی دی. مونږ چې کوم دی نور خپلو کې څه داسې اختلافات یا څه داسې څه دغه پاتې نه شو خپلو کې، او مونږ انشاءالله آینده دپاره به م وروڼو مخکې م وروڼو او بیا به انشاءالله کوشش کوو چې مونږ خپلو کې څه داسې اختلافات را نه شي. الله پاک د تاسو د ورورولي قایمه او دایمه ساتي. مقدر شاه چې کله دا ویډیو مونږ کوله هغه وخت کې مونږ خو دا مقصد چرېم نه و چې تاسو په خپلو کې اختلافات راشي. مونږ مقصد صرف دا و چې دې ماشوم صحیح لوکیشن خلکو ته وښکاري، چې صحیح ځای خلکو ته وښکاري، او هغه خلک چې کوم د سره رابطه کوي چې هغه د دیدار خپل کور وویني، هغه ور وویني، هغه در وویني چې هلته خلک په خپله راځي. دا زموږ مقصد و. اوس راته دا ووایئ چې دې نه بعد تاسو اوس څه غوښتنه ده؟ جی بس مونږ خو دا غوښتنه چې مونږ دیدار علاج دی وشي. یتیم هلک دی، پلار یې نشته او پلار هم دغسې مریض ولاړو او دیدار چې کوم دی هغه هم یتیم دی او نور واړه وروڼه خویندې هم شته او یو کشر ورکوټ ورور دی چې هغه هم خپونه لږ معذوره دی. مونږ وو چېرې به دې غریبانانو مرسته دې وشي او دیدار علاج دې موشي او ورکوټ ورور چې کوم دی هغه علاج دې موشي. مونږ به دغه غوښتنه د عوامو نه او چام چې وس کېږي نو دیدار سره کو رابطه کانټیکټ کولی شي او که صاحب شاه سره کوي د سره دی کوي او کنیا دیدار ته کال کوي خپل کور ته راتلی شي، خپل کور هم شته دی راتلی شي او سره ملاقات هم کولی شي ورته خپل چې څه وس مطابق هغه هم ورسره کولی شي. بس دغه مطالبه چې مریضانو علاج دی وشي نور څه. د دیدار ذکر کېږي، دیدار ډېرو چې کوم نوي زموږ ویورز دي هغې ته که معلومات نی نو دیدار د بلډ کینسر مریض دی او وینه بار بار کمیږي. اوس دې وخت کې هم نن هغه په هاسپیټل کې ایډمټ دی او څه ټیسټونه وشول د هغې رزلټ به اوس نن راغلی وي نو هغه ته مزید د علاج ضرورت دی. او څنګه چې تاسو ټول د زموږ عوامو ته پته ده چې د کینسر ټول نه ګران ترین مشکل ترین علاج د کینسر دی او دا د یو غریب بس کې نه ده. د دیدار ترونه شته خو انتهایی غریبه کورنۍ ده، هر یو کس خپل ډیلی ویجز باندې مزدوري کوي او هغه ځان ته بس دومره کوي چې خپل هغه در غریبي کوي. نو په دې باندې ډېر زیات لوی خرچ راځي او هغه خرچ د تاسو د مدد نه بغیر ناممکنه ده. نو زه په دې ځای کې تاسو ته دا اپیل کوم چې مهرباني وکړئ. زه تاسو ته یو انتهایی عاجزانه دا اپیل کوم، بار بار دا وایم چې دیدار سره په دې کې پوره مرسته وکړئ. دا خبرې چې کوم مونږ کوو دا لکه دی خپلو کې چې کوم لږې ډېرې مغالطې وې او هغه خو حل شوې، خو زمونږ اصل مقصد د دیدار علاج دی. صاحب شاه یو بل سوال ټیک ده، تاسو یو خبره وکړه چې هغه نمبر یو غلط فهمۍ سره زما لاړو. اوس یو بل غلط فهمي هم په دې خلکو کې چې کوم زمونږ په دې چم ګاونډ کې په دې ګیر چاپېره خاص طور باندې کلي خلکو کې ډېره غټ یو هغه چیمګویه چې ورته ویلی شي هغه کېږي چې زه صاحب شاه خپل نمبر په غلط فهمۍ سره ورکړو چې کوم خلک به امداد ته راتلو هغه به تا ولې خپل کور ته بوتلل، هغه ځای په ځای باندې هغه کس ته د دیدار خپل کور ته صحیح لوکیشن باندې ولې نه راوستو، بجای دی چې ته به راتلې تا به هغه د کور نه پک کولو هلته به دې بوتلو هغه سره به دې ملاولو. جی بالکل دا سوال هم ستاسو بالکل صحیح دی. داسې خبره وه چې کوم ویډیو مونږ کړي وو یوسف جان لاله هغه زمونږ دغه کور لوکیشن ورکړی شوی جي. نو چې کوم سړی به راله اول خو به زه کور کې ومنه ځکه زه مزدور کاره یم، ګرځم مزدوري کوم، ټیک شو ټولو ته پته ده. او بل چې هغې به رالو نو ما کور سره به ولاړو، ټیک شو چې ما کور سره به ولاړو نو ما ته به دیدار راوله نو به ذات خود ما دلته راوستیم شو
همدغه لکه وجه وه چې د ترور به ماته وي چې نه دلته کې داسې څه دغه مه کوه دا خلک دي لکه الټه پلټه پازیټیو سوچ ساتي هر سړی ښه ته پته ده نو د هغې د وجې نه به زه لاړم ما به دیدار هغې ته راوستو هغې به سره میلاو شو چې څه لاس امداد به یې ورکړو دیدار نه به هغه ما واخیستو ما به هغه امانت کېښو ځکه چې هغه ته کوم اوورسیز هم راستولی شوي هغه هم ما ایښي دي نه که دې دپاره به هغه نه راتلی چې دا دیدار ته جیب کې واچو د دیدار صرف علاج دپاره هغه راغلی دي که دیدار ته ما څه کړي دي یا چا ماته وي چې دته موبایل والا یا چا ماته دته ګړی والا یا چا وي دته سپلای والا هغه صرف ماته بار نه هغې ویلي چې دا ورته وکړه ما ورته هغه کړي دي باقي هغه د خوراک ما خیال ساتلی دی د هغه ټریټمنټ ما خیال ساتلی دی همدغه وجه چې ما به هغه هلته راوستو نو خلک به ماته کور ته رالو چا به بای هینډ هغه سره مدد کولو نو که هغه ته به یې لس ورکولې که شل به ما واغسې ما به ځان سره کېښوي جي صحیح شو جی او بله آخري یو تپوس به درنه دا وکړم چې د دغه ویډیو په وجه باندې یا زمونږ د اسمان ټي وي په ویډیو په وجه باندې یو بله غلط فهمي چې کوم هغه خیراتي ادارې دي چې کار کوي نو د هغو خو څه قصور نه و که نه هغو ته هم یو غلط میسج لاړو هغې باره کې خپل پیغام که څه ورکول غواړم جی بالکل همدغه مین پوینټ دی زه هغې ته دا پیغام ورکول غواړم ځکه چې هغې خو د هېڅ نه نو خبر او هغې څه نن نه لکه ما نه پېژني ما سره د واتو کالو نه او نه لیدلی یم نه کتلی یم صرف په ټلیفونو په وټسپ هغې سره زما رابطې دي او هغې چې څه وس دس کېږي د الله رضا دپاره دې ته راستی نو زه هغې ته همدا ویل غواړم چې هغې ته هم دا میسج ما کړی چې تاسو مهرباني وکړئ د خپل پیج نه دا شي شیر کړئ دا یوسف جان ویډیو د ماشوم ویډیو شیر کړئ نو هغې زما د وجې نه هغه ویډیو شیر کړې وه باقي بیا دې کې داسې څه خبره راغله چې په هغې باندې خامخا ادارې د هغې ته دوک رسي تکلیف رسي زه به ذات خود صاحب شاه د هغه ادارو نه بهانه غواړم چې چاته کم میسج ورغلی که شیطاني فطرت او کار سو پوه نه شو اوس الحمدلله زه هم هغه دیرو ته یو بل ریکویسټ کوم چې هم اخکرنګ تاسو د سره مدد کولی شئ هم زما نمبر هم تاسو سره شته ما تاسو سره د دیدار نمبر هم شیر کو ټیک شو که ما ته به ذات خود کوئ هم به هغه ته میلاویږي او که هغه ته به ذات خود ورځئ هم به هغه تاسو سره میلاویږي د هغه صرف اور صرف د هغه د علاج دپاره موږ دا هر څه کړي دي مهرباني ډیره مهرباني چې صاحب شاه څه کړي دي د دیدار علاج دپاره یې کړي دي دا دیدار یو یتیم ماشوم دی غریب ماشوم دی او تاسو ته هم دا اپیل وکړو چې که تاسو دیدار سره مدد کول غواړئ په سکرین باندې د دیدار نمبر موجود دی په هغې باندې رابطه کوئ زه اسمان ټي وي باندې دې وخت کې موجود یم او زموږ مقصد چې کوم دی معاشرې کې په د خپل چم ګاونډ خلکو کې یو ښه پیغام رسول دي نه په خپلو کې څوک جنګول دي مقدر شاه د ویډیو په وجه باندې تاسو په خپلو کې هم لږ ډېر خفګان رالو دې نه علاوه چې دې کې هغه خلک هم دي چې کم په دې ویډیو کې نامې نه دي اخیستې شوي خو هغه هم پکې خپل خفګان ظاهر کړی نو هغو ته څه پیغام ورکول غواړئ جی بس موږ خو خپلو کې کمه تنازع او کم خفګان چې شکر دی ختم شو او باقي زه بیا هم دا ویل غواړم چې موږ د وجه کو څه چاته څه خفګان لاړو بس هغې دپاره موږ معذرت کوو او موږ بس دا غواړو چې دیدار د علاج وشي موږ بس نور هېڅ مقصد نشته موږ مقصد صرف دیدار علاج دی بس موږ وایو چې دیدار علاج وشي الله پاک وکړي وتعز من تشاء وتذل من تشاء مینوالو خبرې تاسو واورېدې او خبرې ډېرې خو سر یو موږ ته پکار دي چې په خپلو کې اختلافات په یو ټیبل ټاک باندې کینو هغه حل کونو هغه به ډېره ښه وي بجای دی چې په سوشل میډیا باندې یو بل پسې خبرې کوو یا د یو بل عزت الوزو نو هغې سره به مغالطې هم ډېرې جوړېږي او ډېرې شخړې چې دي هغه دې نه جوړېږي او تاسو ته دا ریکویسټ کوم چې دا ویډیو لازمي لایک هم کوئ شیر هم کوئ او په یوټیوب باندې زموږ چینل اسمان ټي وي ضرور سبسکرایب کوئ ډېره مننه اجازت غواړم د الله په امان